دین کې چې دی هغه مسائل او مصیبتونه راځي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي المؤمن بین خمس شدائد، چې مؤمن د پنځو مصیبتونو سره، د پنځو سختو سره او د پنځو تکالیف سره مخامخ وي. اول نمبر چې د خپل مؤمن مسلمان رور د سیدنا مؤمن یحسده، د سره حسد کوي او د سره چې کینه کوي. و منافق یبغضه، او منافق سره بغض کوي، د سره دشمنی کوي او طرفګنی وسره کوي. و کافر یقاتله، او کافر وسره چې هغه جنگيږي هغه وجني. و شیطان یضله، او شیطان د گمراه کولو کوشش کوي. و نفس تنازعه، او نفس د چې هغه وسره تنازع کوي، هغه وسره جګړه کوي. اصل کې زمنګ پکې دا پنځمه خبره وا چې د نفس 24 غنټه د اصل انسان سره چې منازعي، د انسان د کمزوري کولو، د اصل ترقی او د کامیابی نه دراکوزولو او پاغي کې د ناکام کولو د پاره کوشش کوي. او مکارم الاخلاق کې د انس رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی. سفیان ثوری وی د نفس د علاج، د نفس کنټرول کول او د نفس برابرول، د دې علاج د دې نه سخت د بل شي علاج هغه وې مان دی لیدلې. دا ډېر خطرناک دی، د دې علاج ډېر په سخت باندې کیږي. یحیی بن معاذ رازی وی د انسان دشمنان چې دي هغه درې شي نه دي. انسان سره چې دشمنی کوي، یو سره دنیا ده، دویم شیطان دی، او دریم نفس دی. او د دې درې وړو مقابله پکار ده، او دا درې وړو صفر کول غواړي. نو د هر یو د پاره علاج ته دی. د دنیا مقابله په زهد باندې کیږي، په بے رغبتۍ باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتونو کې راځي ازهد من الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تجره د دنیا نه بے رغبتی اختیار کا، نو د الله بر سره مینه پیدا شي. او د انسانانو سره چې کم اشیاء ور سره دي داغې نه بے رغبتی اختیار کا، انسانان بل سره محبت کوي. د شیطان مقابله چې په مخالفت او دشمنی باندې کیږي، چې د شیطان اطاعت او تابعداري باندې کې او داغې نه بزان ساتي. او د نفس مقابله چې دا هغه په ترک شهوات او خواهشات باندې ده. چې کله ته شهوت پرې دي او خواهشات پرې دي، نو ته کامیابی ته ورسېږي. امام غزالی رحمه الله ذکر کوي په احیاء العلوم کې چې موسی علیه السلام یو ورځ را روانو د 12,000 عظماو سره، د 12,000 وزیرانو سره، د 12,000 خادمانو سره، د 12,000 نوکرانو سره. نو په لار کې ورته زلیخه ولاړه وه، ورته ویل حرس او شهوت چې دی دا د باچاهانو نه غلامان جوړي. چې په زړی کې حرس او شهوت پیدا شي، نفس پرستی پکې پیدا شي، خواهش پرستی پکې پیدا شي، حب جاو حب مال پکې پیدا شي، نو دا که باچا می نو بل ورځ گدای، هغه غلامی او بیا د غلامۍ ژوند تیری. او ورته ویلو صبر او تقوا چې دا د غلامانو نه باچاهان جوړي. چې بچا کې د صبر او د تقوا ماده راشي. ته وګوره سورۃ یوسف، صبر په باندې کې چې یوسف علیه السلام جیل کې د خپل ورونو چې ظلمونه برداشت کول، جیل ته ترل، دا هغه د صبر چې علامه ده. او تقوا ته ګوره زلیخی په اٹیک کړي لري، دارنګي د وزیرانو، د چیپانو، د وزیر اعظمانو خزو په چې اٹیک کړي لري. خو یوسف علیه السلام دومره تقوادار دی چې هغه ځان بچ کړي لري. اگر چې د خپل سید چې تر مطالبه ده، خو
خو یوسف وسره نه منو دي نو یوسف ورته جواب کوي انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا شان د خبردارې څوک چې ویریږي د الله نه او په دې کې د صبر او د استقامت ماده پیدا شي الله نه ضایع کوي اجر د نیکانو نو موږ لا پکار دا د خپل نفس سره مقابله کول او خپل نفس سره هغه کنټرولول د دې لپاره د قران کریم تلاوت دارنګي روجي دارنګي پزان باندې ولګه تیرول خواهش پرستی نفس پرستی دارنګي د دنیا جاه او جلال د دین نه متاثر کېدل او صرف د الله جل شانه سره خپل تعلق برقرار ساتل دا غیر لپاره بهترین فارمولا قران کریم دی چې موږ د قران سره تعلق قائم کو ان شاء الله موږ بجله پر خپل نفس باندې غالب شو